د واحد اسم کې هیڅ تبدیلی را نشي دغه ته جمع سالم وایي هغې کې به چې په واحد کې څلور حروف وي نو په جمع سالم چې ته جوړوو هماغه څلور حروف به وي اخره کې به پکې صرف اضافه کېږي ٹھیک شو جمع سالم نو بیا ګورئ جمع سالم چې دا دوه قسمه ده جمع سالم مذکر جمع سالم مؤنث نو ګورئ جمع سالم مذکر تاسو ته ما ویلي چې د کم جمع په اخره کې چې اونه اواز وي کنه د کم اسم په اخره کې چې اونه اواز وي ٹھیک شو اونه اواز نو دا اونه اواز والا چې کنه دا ټول جمع سالم مذکر دي ٹھیک شو ګور قرآن کې الله پاک فرمایي انما المؤمنون اونه پکې راغی إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقرؤون باغي كراغي تكشف الذين يقيمون كبيعون آواز راغي دا جمع سالم مذكر دي ومما رزقناهم ينفقون اون باغي كبيع راغي ينفقون اونا आवाज پکې پیدا کیږي نو څومره چې په قرآن پاک کې تاسو ته د اونا आवाज والا دغه صيغې ملاويږي هغه ټول جمع سالم مذکر وي او د جمع سالم مؤنث आवाज به څنګه وي هغه به آت وي آت ٹھیک شو آت आवाज به موږ پیژنو ٹھیک شو چې دا آت आवाज والا چې څومره دي هغه به ټول جمع سالم مؤنث وي نو جمع سالم مذکر باندې پرون موږ ډېر لوی لیکچر ورکړو ډېر اسانه طریقې سره مې پوهه کړو د هغې مې ډېر مثالونه هم لیکلو نن به انشاءالله جمع سالم مؤنث وایو د جمع سالم مؤنث به اول موږ د جمع سالم مؤنث جوړولو طریقه به زده کوو د هغې نه پس به بیا موږ د جمع سالم مؤنث ښه ډېر مثالونه لیکو جمع سالم مؤنث ګورئ قرآن کې الله پاک فرمایي ان المسلمین والمسلمات مات آت پکې او آخره کې راغی والمؤمنین والمؤمنات مؤمنات ډېر مؤمنان والصادقین والصادقات آت آخره کې پکې آت आवाज راځي ٹھیک شو والصائمین والصائمات مات دا مؤنث جمع سالم مؤنث ہے والخاشعين والخاشعات خاشعات يعني جمع سالم مؤنث ٹھیک شو ډېر خاشعات والحافظين والحافظات حافظات ٹھیک شو حافظات ډېر حفاظت کوونکي ٹھیک شو نو ان شاء الله جمع سالم مؤنث د دې به ان شاء الله اول خو د جمع سالم مؤنث پریکټس کو اول جمع سالم مؤنث کو پیژندل چې جمع سالم مؤنث په اخره کې د آت اضافه وي او آت आवाज وي آت आवाज راځي ٹھیک شو واحد بیا مثنى دوا او جمع سالم مؤنث دا دلته لیکو دا چار غونډه جوړو واحد اسم ٹھیک شو مثنى یا تثنیه دواړه ورته ویل شي مثنى یا تثنیه تثنیه څه ته وایي تاسو ته ما چې کله تثنیه جوړوله د هغې طریقه مې درته دا مثنى چې جوړوله که نه د مثنى جوړولې دې طریقې ته تثنیه وایي ٹھیک شوه د دې ته مثنى هم وایي او تثنیه هم ورته وایي او ګورې بیا بل څه شی دی واحد مثنى او جمع سالم مؤنث نو اوس به انشاءالله تاسو جمع سالم مؤنث هم وپېژنئ واحد اسم به وپېژنئ مثنى به وپېژنئ جمع سالم مؤنث به وپېژنئ چې جمع سالم مؤنث څه علامت دی موږ به څنګه پېژنو چې جمع سالم مؤنث څه ته وایي ګورئ واحد ګوره مؤمنه معنا ده یوه مؤمنه ښځه ٹھیک شوه اخره کې ګولتا ده دا ګولتا علامت دی اوس ګورئ زه د دې نه اوس دوه جوړوم همدغه مؤمنه ولیکئ ٹھیک شو مؤمنه نو ما تاسو ویلي چې کله مثنى جوړو او دا کم د تثنیه ته جوړو دوه ته جوړو او ګولتا پکې نو دا ګولتا به چې دا به اوږده تا شي او د آن اضافه به وشي نو ګوره دا اوږده تا شوه او زبر به پرې ولګې او آن اضافه وشوه مؤمنتانې دوه مؤمنانې ٹھیک شوه هماغه مؤمنه دلته کې په جمع سالم مؤنث جوړو مؤمنه ولیکم په خپل ځای باندې ما تاسو ته جمع سالم مؤنث شکل جوړو دا هغه کومه طریقه ده دا ګولتا به چې کوم اسم په اخره کې واحد اسم په اخره کې ګولتا وي هغه ګولتا به ختمه کړي دا هغې پسې به الف او د اوږدې تا اضافه وکړي مؤمنات
ٹھیک شو نو دا کله کله دا مؤمنات کله کله په قران پاک کې دا سم راځي ها کله زبر سره راځي مؤمنات کله زبر سره وي او کله د الف سره وي نو دا یو خبره ده مؤمنات معنی ډیر مؤمنی او د دې مؤمنات معنی کله زبر دی دا کله زبر د الف یو خبره ده دا د دې معنی اصلي وي او د کله زبر د معنی اصلي وي دا معنی اصلي شپږ دی هغه کې دا کله زبر او د الف مدام دی ها نو کدا مؤمنات په دې شکل کې وي او په دې شکل کې وي په دوه شکلونو کې دا د دې معنی راځي یعنی ډیر جمع سالم مؤنث وي دا ډیر مؤمنانی ٹھیک شو ها مشرکه معنی یو مشرکه خزا مشرکه ٹھیک شو زته دوه جوړوم نو دا ګول تا به وګدا شي او د ان اضافه به ورسره وکړي مشرکه دا وګدا کړه ګول تا ٹھیک شو مشرکه تانی او د ان اضافه ورسره الف او نون زنه اضافه ورسره نو دوه مشرکانی ٹھیک شو ها اوس جمع سالم مؤنث جوړوم همدا مشرکه دلته کې مولي کوي مشرکه ٹھیک شو نو بعد اسویلو چې کله د جمع سالم مؤنث جوړو د واحد اسم نه نو ګول تا په ختمه کې د دې په ځای به الف لیکي او د ات اضافه وکړي ګورئ دا د تی دا وګدتا وکړي نو مشرکات ٹھیک شو نو دا مشرکات بیا خلق داسې لیکي ګورئ مشرکات ٹھیک شو ها بیا عابده یو عبادت کوونکې ښځه یو عابده زوی ما چې د دې یوې نه زه دوه عابدانې جوړوم نو دا همدغه عابده به ولیکي عابده دا ګول تا به اوږده تا کي او انې اضافه به وکړي عابدتانې ٹھیک شو زوی ما د دې جمع سالم مؤنث جوړوم همدغه عابده د واحد والا به لیکي ها عابده ٹھیک شو ګول تا به ولیکي زه د اوس جمع سالم مؤنث جوړوم نو دا ګول تا به ختم کړي د دې په ځای به آت ولګي بس عابدات ٹھیک شو په اخري حرف باندې ځکه حرکات نه چوم چې ان شاء الله دا چې کله موږ اعراب وایو کنه د اعراب ټاپک وایو نو په هغه کې به تاسو پوه شئ چې په دې باندې څه راځي ٹھیک شو فاسقه معنی دا یو فاسقه ګناګار خدا فاسقه ٹھیک شو ها همدغه فاسقه به د دې نه دوه جوړوم چې دوه فاسقانی نو دا فاسقه همدغه ګول تا مې دلته ولګوله زه د دې نه دوه جوړوم نو اوس په دا ګول تا اوږده تا کي او ان اضافه ورسره وکړي الف او نون زنه اضافه وشو فاسقتانی دوه فاسقانی دوه ګناګارې زه د دې نه جمع سالم مؤنث جوړوم د جمع سالم مؤنث ګورئ همدغه فاسقه واحد والا ولیکئ فاسقه ٹھیک شو دا ګول تا نه ده دا به اوس ختمه کړي د دې په ځای به الف ولیکئ او اوږده تا ولیکئ فاسقات ٹھیک شو نو دا اوس د دې معنی نه ډېرې ګناګارې ښځې ها قانته ٹھیک شو قانته ٹھیک شو قانته یو قانته دا ګورئ زه دې دوه جوړوم ګورئ همدغه قانته به دغه ځای کې ولیکئ د مؤنث تثنیه کې به ولیکئ قانته همدغه قانته بدلته کې جوړه قانتات وشي بیا قانته تانی ٹھیک شو او جمع سالم مؤنث جوړوم نو دې ته به ولیکي قانته به ولیکي ٹھیک شو دا ګول تا به بیا لري کې ځکه جمع سالم مؤنث جوړوم تاسو د دې جمع سالم مؤنث جوړولو طریقه خو درې ګول تا به لري کې الف او تا اوږده تا به ور سره قانتات ٹھیک شو ها کلمه
ما تاسو ته د کلمې نه دوه کلمې جوړې کړې وي همدغه کلمه به واحد ځای کې ولیکي په مثنا کې ولیکي کلمه نو ګول تا چې ده دا به اوږده تا کي ٹھیک شوه او الف او نون ځینې اضافه به وشي قانتاني دا کلمتاني دوه کلمې شوي اوس دا کلمه واحد والا دلته کې بیا لیکو ښه کلمه دا ګول تا به دې لرې کړي د دې په ځای به الف ولیکي او تا اوږده تا به ولګي کلمات ډېرې کلمې ٹھیک شوه حجره حجره چې ده دا کمرې ته وایي حجره ګول تا به کې اخره کې زه وایم دوه حجرې دوه کمرې حجره تاني اوږده تا به دا ګول تا به ختمه کړي اوږده تا به ولګي او ان اضافه به وکړي دوه کمرې او زه وایم ډېرې کمرې نو بیا وګورئ حجرات 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 ډېرې کلمې سوره حجرات په تاسو په 26 سپاره کې لیدلې ٹھیک شو هغه تلاوت مونږه کوو سوره حجرات ها دې نه پس وګورئ نور مثالونه دا ګورئ ان شاء الله دې نه تاسو ته ډېره زیاته فائدہ رسي ها منافقه یو منافقه منافقه اخره کې ګول دارا ٹھیک شو زه ته دوه منافقې جوړوم همدغه منافقه بدل ته کې مولي کې منافقه نو ما تاسو ته ویلو چې کله دې دوه جوړو نو دا ګول تا چې دا به اوږده تا شي او د ان اضافه به ورسره وکړي منافقتان دوه منافقان زه وایم چې ډېرې منافقې نو هغې ته ګورئ منافقه به همدلته کې ولیکي منافقه ٹھیک شوه نو ما تاسو ویلي چې کله د ده نه جمع سالم مؤنث جوړو دا اوږده دا ګول تا به دې ختمه کړي د دې په ځای به الف ولګي او اوږده تا به ولګي منافقات ٹھیک شوه بیا ګورئ کافره کافره ګول تا راوړي کافره کافره معنی ده یوه کافره ښځه زه به وایم چې دوه دې جوړوم نو کافره به دلته کې ولیکي کافره به په مثنا ځای کې ولیکي نو ما تاسو ویلو چې کله د ده نه دوه جوړو دا اوږده ګول تا به اوږده تا شي ٹھیک شو اوږده تا شوه زبه پرې راغی او ان اضافه ورسره وشوه کافرتانې دوه کافرانې همدغې نه چې جمع سالم مؤنث جوړوم نو همدغه کافره واحد والا ولیکه ما تاسو ته ویلو چې کله د جمع سالم مؤنث جوړوي دا ګول تا به ختمه شي د ده په ځای به الف راشي او اوږده تا به راشي کافرات اخره کې د آت आवाज راځي ٹھیک شو طالبه معنی ده یوه طالبه یوه طالبه ٹھیک شو زه د دوه طالبانې جوړوم همدغه طالبه چې دی دا به په مثنا ځای کې ولیکي مثنا لیست کې ولیکي نو دا ګول تا چې دی دا به اوږده تا کړي ٹھیک شو او زبر به پرې ولګي او د ان اضافه به ورسره وکړي طالباتانې دوه طالبانې زه د دې نه جمع سالم مؤنث جوړوم نو ګورئ ورته همدغه طالبه د واحد والا به ولیکي طالبه ګول تا راوکړي چې کله د جمع سالم مؤنث جوړې د هغې اسانه طریقه ده ګول تا ختموه د دې په ځای الف لګوه ٹھیک شوه الف ورسره ولګوه او د اوږدې ته اضافه وکړه طالبات معنی ده ډېرې طالبانې نو انشاءالله دا تاسو ځان سره ولیکئ او په دې باندې ښه پریکټس وکئ یاد یې کئ او انشاءالله آینده درس به زمونږ د جمع مکسر وي ٹھیک شو راتلونکي درس پورې موږ له اجازت راکئ هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين